بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد رب زدنا مخکې سبق کې د استفهام حقيقي معنی او مجازي معنی چې دا پوره شولې چې دولس داګه مجازي معنی وي اوس اول موږ دا ویلو تاسو ته چې انشاء په دوه قسمه دی انشاء طلبي او انشاء غیر طلبي انشاء طلبي تعریف سو ما يستدعي یعنی په وخت مطلوب او مطلوب حاصل نه وي په وخت طلب کې مطلوب حاصل نه وي موږ به ویلو چې انشاء طلبي په 15 قسمه باندې امر نهي استفهام تمني او ندا نو بای کې دا د ذات پورې امر نه استفهام وشول وسلورم نمبر 3 نه بای کې تمني دا نو تمني مبارک نن سبق کې درې خبرې آسان خبرې دي یو دا تمني تعریف کړه دي دویم دا چې لکه تمني او د ترجی تعریف کړه دي او د تمني لپاره کم ورسلور حروف دا لپاره یو حقیقي دي او درې مجازي دي دا آسان خبرې دي نمبر 1 خبره دا چې تمني د تعریف سره نو په عربي کې خدای تعریف دار طلب شيء لا يرجى حصوله طلب شيء لا يرجى حصوله د څه طلب کول چې دا غیر حصول دا غیر حاصل کېدو امید نه وي بیا دا حاصل کېدو امید نه په وخت لکونه مستحيلا او بعيد الوقوع لکونه مستحيلا او بعيد الوقوع طلب شيء محبوب لا يرجى حصوله طلب شيء محبوب لا يرجى حصوله لكونه مستحيلا او بعيد الوقوع مطلب دا دی چې د داسې محبوب سیس طلب کول تمنی څه ته وایي د داسې محبوب سیس تمنا کول د داسې محبوب سیس طلب کول چې داغه حاصلېدل تینه داغي امید نه وي دا حاصلېدو امید نه وي دا حاصلېدو امید نه یا غول دې وجنه چې دا محال وي او یا د دې وجنه چې داغه واقع کېدل خو محال نه وي ناممکن نه وي ممکن وي او داغه وقوع چنن دالري وي یعنی عقل هغه جایز نه کوي وایي به معنی ها طلب شيء محبوب لا يرجى حصوله لكونه مستحيلا او بعيد الوقوع معنی څه ولا چې تمنی څه دا وایي د داسې محبوب سیز محبوب معنی چې خوښ وي د داسې محبوب سیز امید ساتل چې داغه حصول داغه د حصول د حاصل کېدو امید د حاصل کېدو امید نه بیا د قسمونه دي یو دا خو چې هغه سوي محال وي او یا سوي بعید الوقوع نه لدی تمنی دوه قسمونه شول تمنی په هغه ځای کې استعمالي کله چې محال وي او تمنی په هغه ځای کې استعمالي چې الته کې هغه او هغه کېدل جنده سوي بعید لري وي د عقل نه لکه چې مستحيل وي دا لپاره مثال ذکر کړه الا ليت الشباب يعود يوما فاخبره بما فعل المشيب وکاش دا ځواني چرته ورځ را واپس ولې نو زه ورته خبرو کوم چې دی بوډاواله د ما سره سي چل کړل نو دلته کې د ليت الشباب يعود دلته کې د ليت چې د پاره استتمنی استعمال شوی دی او دا ځواني واپس کېدل دا ممکن نه دي دا محال دي پوښوي او یو د ګوره اوس تمنی تعریف کول غو دی یو د محبوب سیس طلب کول چې امید نه وي نو ځواني هر چاته محبوبي کنه ځواني هر چا خوږی کنه او د دسې سیس د محبوب سیس طلب کې چې هغه حاصل جندا امید نشته ده لکه چې محیل نه محال دي دا ځواني واپس کېدل دا محال دي پیږي دویم نمبر مثال ذکر کړه ده چې داغه واپسی او داغه حاصلېدل ناممکن نه وي ممکن وي او بعید الوقوع لکه یو غریب سړی وای کار زما سره چاته 1000 دینار وشولې نو اوس دا خو لکه ممکن خدا عقل نه لري دا لکه چې غریب سړی خدا نه د ورځې مزدوري کوي او خپل کور ته سامان مامان وړي د ورځې کار کوي چې کم ورځ باندې کار وشو چې خوراک کوي چې کم ورځ باندې کار وشو غریبي تیری فقط او نو دا خو د عقل نه لکه لري دا خو ناممکن نه کېدی چې د رشتہ دار مړ شي چې د دې په دغه کې 1000 دینار پاتې شي یا چې د دې وشي چې څوک به خدای پاک مهربانه کیو هغه ورته ستوفه ورکی او صحیح ورته وکړو دا غیر وجه ته 1000 دینار میلاو شي دا خبره خو ممکن نه خو د عقل نه لري غونډه کړه هغه خبره باندې پوه شوي ها نو تمنی څه ته وایي د داسې محبوب سیس طلب کول چې داغه حاصلېدل امیدو
نوي حاصلېدو امید نه داغې دوه وجې دي یا خو د دې وجې نه چې هغه کار څه وي محال وي او یا دا چې محال نه وي خو دا بعید الوقوع وي باندې پوه شوئ او که چېرته داسې یو کار امید د ساتو چې د هغې حاصلېدل ممکن وي او د هغې د حاصلېدو امکان وي مطلب دا داسې یو محبوب سیس تمنا کول د داسې یو محبوب سیس طلب کول چې د هغې حاصلېدل د هغې امید وي په تمني کې د حاصلېدو امید نه وي دلته کې د حاصلېدو څه وي امید وي نو هغې ته ترجیح ویلی کېږي څه ورته ویلی کېږي ترجیح ورته ویلی کېږي او د ترجیح لپاره دوه ټکي استعمالېږي یو عسا او یو لعل لکه الله پاک فرمایي لعل الله يحدث بعد ذلك امرا چې الله پاک د طلاق ذکر کړی دی چې د طلاق د وجې نه ښځه خاوند جنین دا جدا شي او د دې په منځ کې تفریق راشي نو الله پاک لعل الله يحدث بعد ذلك کې شاید چې کېدای شي چې الله پاک د دې نه وروسته یو بل کار د دې لپاره جنده پیدا کړي او د دې لپاره خیر وي یلا عسى لپاره مثال قرآن مجید کې الله پاک فرمایي عسى ربك عسى ان يبعثك ربك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا چې امید ده چې الله پاک ته مقام محمود ته جنده ورسوي نو دې ته تمنی ویل کېږي ځکه چې دې خبرې امید دا ترجیح ورته ویل کېږي چې امید په تمنی او په ترجیح کې فرق دی چې تمنی دا د ممکنات او د غیر ممکنات دواړو کې دي شي او ترجیح چې دا نو دا صرف په ممکناتو لپاره کېږي د ناممکناتو نه کېږي لکه لیت الشباب يعود ویل خو جایز دي قل لعل الشباب يعود ویل چې دا ناروا دي ناجایز دي ځکه چې لعل دا د څه لپاره راځي د ترجیح لپاره او په ترجیح کې د دې حاصلېدو امید وي دا حاصلېدو پکې څه وي نو ته وایې چې یاره شاید چې د ځواني واپس شوی نو ځواني ته واپس کېږي نو لعل الشباب يعود ویل ناروا دي او لیت الشباب يعود ویل جایز دي لکه پوه شوئ نو یو خبره موږ وکړله پای کې موږ د تمني تعریف وکړو او دویمه کې موږ د څه تعریف وکړو د ترجیح تعریف وکړو دریمه خبره دا ده چې د دې تمني لپاره څلور الفاظ استعمالېږي د تمني لپاره څو الفاظ دي د ترجیح لپاره څو الفاظ موږ وویله یو عسا او یو څه لعل او دغه لپاره د تمني لپاره څلور حروف دي څو حروف دي یو ترین دا حقیقي دي او درې ترین دا مجازي دي یو سره حقیقي یعنی اصلي او درې ترین دا غیر اصلي دي اصلي مطلب چې بس دې تمني لپاره وځي شي ویل راغی نو کم چې پکې اصلي دی هغه لیتا دی لیتا سره لیتا او کوم چې پکې غیر اصلي دي نو هغه دي هل لو او لعل هل لو اسو لعل هل خو اصل کې د دې تاسو ویلي دي چې هل په کومو ادواتو کې دي ادوات الاستفهام کې یعنی د هل په ذریعه سره د یو څه طلب کول کېږي خو کله کله د څه وشي چې د هل په حل د تمنا په ځای کې استعمالېږي لکه قرآن مجید کې دي فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا کا چې زموږ د پاره څوک سفارشان زموږ د پاره سفارش کړو الله پاک ته پوهیږي به باندې فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا نو دلته دا هل چې نو دا د استفهام د پاره نه لري لکه د سینې معنی نه چې هل زموږ د پاره څوک سفارشان شته ځکه هغه ته هم بدله چې د قیامت په وخت څوک سفارشان نه هل لنا من شفعاء کاش وې زموږ د پاره څوک سفارشان زموږ سفارش کړي نو دلته کې هل په خپل حقيقي معنی باندې نه حقيقي معنی د هل سره استفهام نو لګي استفهام په معنا باندې نه بلکې څه په معنا باندې په دې باندې پوه شئ دویم نمبر لو ترين دا هم کله کله تمنا د په استعمالېږي لو اصل کې وضع شوی د شرط لپاره وي د سره لپاره د شرط لپاره یعنی لو شرطیه په شرط او په جزاء داخليږي او کله کله د سوي چې دا لو ترين دا دغه لپاره راځي د تمنا لپاره لکه الله پاک فرمایي فلو ان لنا كرة فنكون من المؤمنين لو ان لنا كرة فنكون کاش زمونږ لپاره چې ته واپس وي نو موږ به ایمان نه وړو دا کافران چې کله په جهنم کې هغه سخت او تکلیفونه د قیامت په باندې ویني نو دوی وایي چې الله موږ د دنیا ته جنت را واپس کا فلو ان لنا کاش زمونږ لپاره واپس وي دنیا ته نو ته موږ دنیا ته تلې موږ په دنیا کې نه کارونه وکړو او چونکې به واپسی ناممکن ده نه دلته کې رالو چې نه دا د شرط لپاره نه بلکې تم د سینې شوی چې لو دلته شرطیه ده ها کچرتی وې زمونږ د پاره واپسی نو موږ به ایمان نه وړو د څه معنی نشي کولای کچرتی وې زمونږ د پاره واپسی نو دا د شرط معنی ده کچرتی وې نو دا معنی فلو کاش وې زمونږ د پاره واپسی چې موږ ایمان نه وړو پرې پوه شئ او لعل اصل وضع خود لعل د ترجیح لپاره شوی دا وکله کله د لعل د تمنی لپاره استعمالېږي
کله کله د لعل سره په استعمالي لکه دلته شعر لیکل دی اسير بالقطاع هل من يعير جناحه لعلي الى من قد هويت اطيرا اسير بالقطاع هل من يعير جناحه چې دلته بیا معنی چې کتاب کوم بیا تاسو معنا باندې وسی په تحقیق به وکړو چې لکه یو انسان هغه دا وای اې د پرندو اې د مرغو یو ټولګیا د مرغو هغه جون کا چې تاسو مال د خپل وزیر چنن دا دغه راکې عاریتن مال راکې چې زما سو وخت چې خپل محبوب خاله چنن د لاړ سم موالو زما نو اوس دلته کې دوی چیرې مرغو ته وای چې مال خپل وزیر راکې او هغه وزیر بس ځان ته ولګو ما د خپل محبوب خو سه بلاړ سم او ته بزوالو زما نو دا خبره ممکن نه کنه ممکن ده ناممکن نه کنه ځکه یو خو مرغۍ ستا په خبره باندې پوهېږي نو دویم دا چې مرغۍ به ځانه وزرې څنګه وباسي هغه هغه ځان وباسي ته به ځان ته څنګه لګې پوهېږې مې باندې که وزرې ولګې هم نو الوزي به څنګه نو دا ټول خبرې ناممکنات دي نو چې ناممکن نه لګې لعل چې نن دا راغله د تمني لپاره د ترجی معنی نه ورکوي ځکه که ترجی معنی ورکول نو ترجی څه ته ویل کېږي چې هغې حاصلېدل څه وي امید وي ممکن نه حاصلېدل امید وي عدل لګي دې د حاصلېدو امید نشته ممکن ټکه بنا وای ځکه ممکن خو پرې تمنی کې مې بعید الوقوع وایي به باندې ها پوره ده او بیا دې کې دا قاعده ذکر کړه چې تل لکه څنګه پتا ده چې دا حل لګي په خپل استفهام په معنا قرینه لګي سره چې حال په خپل معنا نه لعل په خپل معنا نه لو په خپل معنا نه نو دې په جواب کې فعل مضارع منصوب راغله دې په جواب کې سره راغله او چې دا تمنی لپاره کم حروف راځي تمنی په جواب کې چې کم حرف وي دا کم فعل وي نو باغی باندې با دغه راځي څو به راځي منصوب وي هغه هاي باندې مسر راځي منصوب نو دلته ګوره فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا نو دلته دا فيشفعوا دې لپاره جواب دی يشفعوا پاسو کې يشفعوا نو نو نه عربي د نسب د وجه نه غوړدول او فلو ان لنا كره فنكون من المؤمنين هغه نكون دلته دا نكون ترى غلط افاده وجه او دغه شان دي الى من قد هويت اطيرا نو اطيرا دا به جواب کې راغله ځکه ما منصوب ده لکه پوښتنه منه اوس تاسو د کتاب ته وګورئ ها واما التمني هر څه تمني دي دا هغه اول خبره کوم د سبق چې و چې هغه د تمني تعریف نو چې واما التمني تعریف سره فهو طلب شيء محبوب لا يرجى حصوله چې د یو داسې محبوب سیس طلب کول د یو داسې محبوب معنی خوښ کړل شي د دې خوښ سیس چې د خوښ کړل شي دا هغه سیس طلب کول لا يرجى حصوله چې هغه حاصلېدل امید نه وي چې دا حاصلېدو امید د حاصلېدو امید ولې نه دوه وجې لکونه مستحیلا چې یا خدا سوي محال وي سوي دا محال وي لګل کې بریکټ کې بل مثال ذکر کړه یا لیتنی كنت ترابا چې کاز د قیامت په باندې دی وای چې کله کافران دغه او د ویني انجام ویني چې کوم دنیا کې سارو به ول ظلم کړي واغ ظالم په زاروی د مظلوم نه دغه په دنیا کې به ظلم کړي بیا غو مظلوم د ظالم نه بدله واخلي هغه خاور شي نو دا انسان به دا کوي یا لیتنی كنت ترابا کاش نو خاورې نو دغه اوس دا خاورې کېدل خدای لپاره ناممکن دي او بعید الوقوع یا حاصلېدل ممکن وي خو بعید الوقوع وي لکه پوه شوي لا كقولي د الاولني لپاره مثال د الاولني مثال دی دا مستحیل دی یعنی هغه څه چې هغه محال وي الا ليت الشباب يعود يوما فاخبره بما فعل المشيب الا ليت الشباب کاش د ځواني واپس ولې کاش د ځواني څه شولې يوما يورد فاخبرونا ځکه ما تاسو ته تمنی په جواب کې دا منصوب لکه تاسو په نهمیر کې په اوله کې تاسو لیت لی مالا فانفقه کله ما پر عمل وچ ما نو فانفق الګي منصوب دل فاخبره چې ما خبر ورکړه وې هغه ته بما فعل المشيب چې دی بوډا ولې د ما سره چل کړه ده نو دلګي الا لیت دا تمنی والده ای شبابا د ضربه یضربونه ده په معنا ځوان کېدل شباب ځوان ته ویل کېږي ځوانه مصدر ده عاد يعود عودن بمعنى واپس کېدل نصغرین سرونه یو مفرد ایام جمع د ورځ ته وي اخبر يخبر اخبارا باب افعال بمعنى خبر ورکول بما فعل المشيب مشيب دا شابه يشيب یعنی کم چې ما ته سوې د ضربه یضربونه
دا مصدر میمی دی مصدر میمی هغه مصدر دی چې په شروع کې میم راغلی وي الا لیت الشباب يعود یوما کاش د ځواني را په شوي یو ورځ فاخبره بما فعل المشيب او چې زه خبر ورکم هغه ته چې دی بډاوالی د ما سره کمی کانی وکړلې وقول المعسر او دویم نمبر چې هغه ممکن وي خو بعید الوقوع دی پر مثال لکه قول دا معسر معنی تنگ دستا غریبو لیت لی 1000 دینارین کاش زما د پاره سوې 1000 دینار وې د ما سره لگا کار به برابر و اذا كان الامر لدينا ترجی تعریف کړي جو اذا كان الامر متوقع الحصول کچره دا محبوب سيزو یعنی د دې محبوب سیس طلب کول دا وسر مخینه لګي او کچته دغه کار دسو یعنی کم کار یعنی دغه محبوب سیس در طلب کول دسو متوقع الحصول چې دا غي دا حاصلېدل سو امید متوقع دا غي امید کړي شو فان ترقبه نبشک د دې دا انتظار کول يسمى ترجی دې ته ترجی ویلېږي څور ویلېږي او يعبر عنه بعسى او لعل او تعبیر کول کی ترجی نه په عسى او په لعل سره یعنی د ترجی د پر رسول الفاظ دي دوا کم دي یو عسى یو لعل ننه لعل الله يحدث بعد ذلك امرا لعل الله يحدث شاید چې الله پاک د دې نو یو بل کار پیدا د عسى لپاره مثال د نه لیکل نو تاسو لیکي عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا عسى الله ان ياتي بالفتح عسى الله ان يجعل بينكم وبينهم موده ډېر شی په قرآن مجید کې دي هغه پوه شوي یو مثال لیکم پورا عسى ان يبعثك رب دي شی کې ما بخیل لیکل عسى الله ان ياتي بالفتح او امر من عنده دا شی کې لیکل عسى الله ان ياتي بالفتح شاید چې الله پاک فتح راولي یو بل کار د خپل طرف نه جی یا عسى ان يبعثك ربك امید چې ستاره تا ورسي مقام محمود ته او لعل مثال لعل الله يحدث بعد ذلك امر وللتمني 4 ادوات او تمني لپاره سلور ادوات دي واحده اصليه يو اصليه وهي ليت جاسره ليت وثلاثه غير اصليه او دا درې دا غیر اصلي دي غیر اصلي مطلب دا دی چې دا درې ټکي چې کوم دي هل لو او لعل د دې وضع دا خو د بل څه د لپاره شوی دا ودل کې تمني لپاره دا استعماليږي د وجنه هغه پوېږي به معنی ځکه حال چې د استفهام د لپاره لو د شرط لپاره او لعل رسره لپاره ترجی ده ودل کې چې د تمني لپاره دي دا غیر اصلي معنی دي پوه شوي او وهي هل او داغي کې دا تمني لپاره چې کم سرور راځي یو پکې لیدره به نمبر پکې حل له نو فهل لنا من شفعاء فيشفعوننا کاش چې زمنګ د پاره سفارشیان وي چې هغه زمنګ سفارش کړي معنی بده سکو د څه معنی باندې کې حل لنا من شفعاء ایا زمنګ د پاره سفارشیان ستې چې زمنګ سفارش وکي د څه معنی باندې کو ځکه حل لګي د استفهام په معنی باندې نه بلکې په سم معنی باندې الهغه په دې خبره باندې پوه شوي او قرینه باندې سره ځکه کنه چې فهل لنا من شفعاء دا او تم پته چې زمونږ د پاره لګي سفارشان دا باندې خاجي ولو او دریم نمبر چې کوم غیر اصلي او دریم نمبر په تمنیو کې هغه لو ده نو فلو ان لنا کرة فنكون من المؤمنين کاش وې زمونږ د پاره وابسي نو موږ به ایمان راوړو موږ به شوي د مؤمنانو اندل لګي لو اصل وځه خو د شرط لپاره شوي دا لیکن نه لګي تمنی لپاره چې دا استعمال دا پرې باندې پوښتنه تاسو خادم ولعل او کله دا لعل تندهم رزين وي اسر بالقطاء هل من يعير جناحه اسر بالقطاء هل من يعير جناحه لعلي الى من قد هويد اطير الى كلام يا اطير نه پکار اطير استاذ بریګه څه کا استاذ بریګم اطيرو ده پټولو کا اطيرو ده نه اطير پکار ده کنه لکه چې د دې په جواب کې چلین و دا منصوب راځي اطير پکار ده اسر بالقطاء بریګه دا حمزه چلین دا لپاره استفهام دا او صرف چلین دا اسراب جمع د جماعت ته ویلېږي کندک تا او جون تا څه دغه سو مرغه چې یو درونی سیل ورته وي سیل قطوا د یو مرغه د چې د کوتري په شان دی ورنه مرغه هل من يعير اعاره ثالث عاريه ورکول جناح مفرد جنوح جمع اجنحه جمع دغه ته ویلېږي وزر وتا
قال هاوی تو هاوی یا هو سمع اسمه په معنا خواهش او خوخیدل. اطغیر طوار یطغیرنا ضرب یضربنا الګه پوه شو به باندې واحد متکلم څه کړه. اسر بالقطا هل من يعير جناحه لعلي الى من قد هويت اطيرا. اسر بالقطا اذا مرغو جماعتا اذا مرغو سل جماعتا هل من يعير جناحه آیا سوق با عاریتن نا کی او وزر خپل سوق با عاریتن مال را کی سو لعلی د پاره د دی یا شاید کاش زو کاش لعلی کاش زو الى من قد هویتو هغه څوک چې زه غواړم اطغیر هغه ته څه شمه والو د مرده څه شم مرده والو دول شم. ولاستعمال هذه الادوات في التمني او د دې ادواتو یند هل او د لعل د دې د ادواتو په تمنی کې د استعمال لپاره قرینه ده چې ينسب المضارع الواقع في جوابها چې دا نسب ورغه هغه مضارع ته کم چې د دې په جواب کې واقع وي. نو د لعل په عبارت کې تاسو ګورئ کنه د دې په جواب کې اطیر ده نو چې دا وته نسب ورغه نو اطیر په کار ده اطیر په کار ده نو موږ بس چلو کو پیش په ځای باندې بس وګو بسم الله کوي هغه باندې پوښتنه تاسو بس ده پوره ده نو د قدرې خبرې تاسو یاري کوي ایو قاعده ده چې لکه د تمنی تعریف شو او د ترجیح او ترجیح لپاره ورو د تمنی لپاره کم سلو ورو هدایت کې شامل